السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پروګرام یومینټي مسله سره تاسو خدمت کې زر بیا حاضر ما. سوال شوی دی چې مفتی صاحب نر سړی د بدن کومې حصے وختان سپکوي شي. لن جواب دا دی چې د انسان په بدن باندې بالخصوص د نر په بدن باندې کوم وختان دي، ځکه چې د نر او د خزي د وختانو جدا جدا حکمونه دي. د نر په بدن باندې کوم وختان دي دا غ درې قسمه دي. یو قسم هغه وختان دي چې دا غ کټکول حرام دي، او یو قسم هغه وختان دي چې دا هغه کټکول ضروری دي، واجب دي، او یو قسم هغه وختان دي چې دا هغه کټکول او نه کټکول متعلق اسلام کې هیڅ حکم نشته. دا هغه کټکول هم جایز دي، دا هغه نه کټکول هم جایز. اول د جسم هغه حصے وختان چې دا هغه کټکول حرام دي او ګناه کبیره ده، هغه د ګیری وختان. نر سړي لپاره ګیره ساتل واجب عمل دی او د یو موټی نه کمول دا ګناه عمل دی، لہذا د ګیری وختان کټ کول دا حرام. او دویم د جسم هغه حصے وختان چې داغه کټ کول واجب دي، لازم دي، ضروری دي. هغه مثلا د زری ناف چې کوم وختان دي سنت وختان چې سلوي توريز په تیری شي او سلوي توريز کې دنه کټ کول حکم دی. او کایو کس سلوي توريز په تیری کې او بیا هم نه دي کټ کړي نو دا کس په ګناه کې مبتلا شو او حکم دا دي چې زر تر زر دغه وختان دغه صفا کټ. دریم حصے د جسم هغه وختان چې دغه کټ کول او نه کټ کول دوه متعلق اسلامي تعلیمات خاموش دي، هیڅ حکم نشته. لہذا که یو کس دغه کټ کوي او یو کس دغه ایستی نو دوه جایز دي. دا کوم وختان دي؟ دا مثلا د سنې وختان شولو، د ملې وختان شولو، او د سره په لاسونو باندې کوم وختان دي یا په خپو باندې کوم وختان دي. د دې کټ کول هم جایز دي او د دې نه کټ کول هم جایز دي.